دغه کباړ راوچتول او بیا په استعمال کې راوستل حرام دي. او د چا چې تیار کورونه سلیپر راوړي سلیپر او چا ته نه کور ته راوړی دی دا به دې اخلي او هغې سړي پسې به ګرځي او هغه به دا سلیپر واپس کړي. لکه د سیلاب چې د کباړ راوړی خلک لیکي او رشکې به یې راوستې او ډکولې به یې وړې به رشکې به یې راوستې د کباړ به یې ډکولې وړې د چا سیز د لارې نه راوچتول د دې دا مطلب شو چې دا ستا سره د مسلمان امانت شو. اوس په دا دې مسلمان ته ته رسی لکه په لار کې اوس په خوړ کې تا څه شي وموندو څه شي دې وموندو چې د کباړ دې وموندو ونه دې ومونده سریپر دې وموندو سونه دې ومونده بل هغه ټول کور راوړی کور کې پار شي مېلاوي. اوس د دې دا طریقه ده چې دغه کباړ به رالی او د دې مالک ته به یې ته رسی دا مالک به تا پسې نه راځي دا به ورته ته رسی اوس نو ستا څه کار دی چې پردی کباړ راوچتولی دغه کباړ راوچتول او بیا په استعمال کې راوستل حرام دي. او د چا چې تیار کورونه سلیپر راوړي سلیپر او چا ته نه کور ته راوړی دی دا به دې اخلي او هغې سړي پسې به ګرځي او هغه له به دا سلیپر واپس کړي. چا چې دا کباړ وموندی لکه چا لاسګاډی راوړی دا ریړی راوړی دا بل څه راوړي بل څه راوړي د کور ته راوړی دا به د دې کور نه دی اوس واپس وړي هغه ته به یې واله کوي په بیشوړی کې به ګرځي پیر بابا کې به ګرځي ملکپور کې به ګرځي په چغرزو کې به ګرځي چې دا مونږ موندی دی په پلانکي ځای کې په خوړ کې او دا د چا دی دا ورته اوس مونږ واپس حواله کړو. نو کار دې څه دی چې راوچتی خو مه یې راوچتو چې دومره ګران کار دی نو دا پردي څیز راوچتول دا حرام دي او بیا هلته وړل دا حرام دي چې ته دا پردي څیز راوچت کړي او ځان له کور ته راوړل. پاتې شوه د دې ونو مسله دا کوم چې په ډبونو کې دا ونې ولاړ دي خلک یې وړي د بېګا ډب ته تللې ما را ټول خلک لیدلی چې هلته اړاو او دا ونې یې راوړې ونې هغه ځای کې ونې پرتې هلته ګوڼو خلکو به کرکټ کوه په هغې کې اوس ونې پرتې دي نو دا خو په دې ګوڼ کې نه وې راختلې خو د بل ځای نه یې راوړي. دا ډب نه چې کومه شنه ونه د چا په پټي کې ولاړو په ډب کې ولاړو د خوړ په غاړه دا څومره ونې چې د خوړ په غاړه ولاړې دا اصل کې د شاملاتو کې ولاړ دي دا چا د ذاتي ملکیت نه دی خوړونه یې لاندې کړي دي. نو چې د چا په خوړ کې ونې کرلې وي او هغه شنې ونې وړي دي نو هغه شنې ونې که چا ووړي شل پیرې دي اوس چې دی نه د چا مال وړی دی خپل مال یې وړی ځکه دا د په شاملاتو کې کرلې ده او د شاملاتو څیز چې دی دا د ټولو خلکو شریک دی غر دی ځنګل دی د خوړ غاړه ده دا چې دی دا د ټولو خلکو شریک دی. نو شنه ونه که چا ځان له راوړه که نه شنه ونه او دا ورته پته و چې دا د چا ذاتي نه ده دی د چا ډب راوړی دی دی د چا شاملات راوړي شل پیرې دي اوس یې دی کې څه مسله نشته مفتیانو په دې فتوا ورکړې او چې د چا ذاتي مال چې دی نو یو ګوته یې راوچته کړې یو ګړی یې راوچته کړې ګرځي به بس که 10 کاله دی که 20 کاله دی دې به ورته دا حواله کړي.